بنی اسرائیلو کې جریج نومي یو بزرګ تیر شوی دی. دې ډېر لوی بزرګو یو ځل په عبادت کې مصروف و، مانځه ته نیت تړلی دی او د بهر نه دته مور بی آواز کړی دی چې جریجه بچې ماله لږ راشه. جریج په مانځه ولاړ دی نو د وله جواب هم ورنکو، رام نغی ځکه مونځ ته ولاړ دی. مور وی جوړ دنه جریج ناست اسې فارغ دی او ماله نه راځي. نو مور په زړه کې معمولی خفګان پیدا شو او بیا آواز ورکړ جریجه بچې زما درته حاجت ته ماله لږ راشه. او جریج مغه په مانځه ولاړ دی چې فارغ شم مور له به ورشمه. نو مور خفه شوې د په دریم ځلې بیا آواز ورکړی دی جریجه بچې لږ راشه زما ضرورت دی. او په دریم ځل چې آواز ورکړ نو بیا هم جریج په عبادت کې مصروف دی او په زړه کې داري چې مور آوازونه کوي چې کله فارغ شم وربشم. التمور بهر صحن کې دا او جریج بچې په عبادت دننه کمره کې ولاړ دی. نو مور ته پته نه لګي چې دا زوی ولې آواز نه راکوي، حالان کې زوی بې ګناه. خو دا مور خفه شوه، د زوی د حال نه خبر نه ده او د زوی نه ګیلهمنده شوه چې دا جوړ اسې بې سماله آواز نه راکوي، نافرمانی کوي. نو دا مور غصه شوه او دې بچي ته هیره کړې ده ای جریجه بچې چې زما نه منې خدای دې د ډمو د خندا کا. خیره یې ورته وکړه. یو څو ورځې تېرې شوې، په علاقه کې یوه جینۍ وه، د هغې بغیر د نکاح ماشوم پیدا شو. دې جینۍ نه خلکو تپوس کو وایي دا ماشوم دې د کوم ځای نه راوړو. دې ښځې خپل چې کم دوست او آشناو هغه یې نه خو یریده که زه دوست خیمه نو بیا خو مې خیر نشته، بیا به مې وجني. دې ښځې نه چا تپوس کوي دا ماشوم د کوم ځای نه دی راوړی دی. نه دې جینۍ ورته وی دا د جریج بچی دی. نه چې دا خبره خلکو اورېدلې ده نو یا خو د جریج بزرګۍ چرچه وه او یا چې دا خبره د دې ښځې د خولې نه واورېده نو په دې باندې خلک په غصه شو، په غضب شو. او د جریج بزرګ د کور مخې ته ټول راټول شوي دي او بادشاه هم راغلی دی، دلې دا ټوله خلوت خانه نړولې ده. جریج یو خوا بل خوا کتل نو کله به یې خندل او کله به یې سترګو له اوښکې رالې، کله به یې وجړل. جریج نه تپوس کوي دا ماشوم د چا دی؟ وی جریج ورته وی چې دا زما بچی نه دی، په مې الزام لګولی دی. خلکو ته تپوس وکړو چې جریجه چې ته وی چې دا زما نه دی نو د خپل پلار څوک دی؟ نو وی جریج بزرګ ورته وفرمایل چې د دې ماشوم نه تپوس وکړې دی به خپل پلار په خپله وښیي. نو خلکو پسې نورم لاسونه پړقول. وی ګوره د یرې د وجې نه اوسې خبرې هم ګډې وډې شوې. ماشوم د پرون پیدا شوی دی او نن وی چې دی به خبرې وکړي، د 2 ورځو ماشوم هم لا خبرې کوي. وی جریج ورته وی که هر څه خو تاسو د دې ماشوم نه تپوس وکړې دی به راته پلار وښیي. یو بنده په ټوخو ټوخو کې اسې د خندا دپاره مسخره کوله او د ماشوم ته آواز وکړي بچی ته ووایه ته د چا زوی پلار دې څوک دی؟ وی ماشوم د مور په غېږ کې کېناستو او ورته یې وی چې په فلاني ځنګل کې یو شپون دی، ګډې چیلی سړی زما د مور هغه سره تعلق او د هغې تعلق په نتیجه کې زه پیدا شوم. وی چې دا خبره وکړه نو ټول خلک حیران او خپیمانه شو چې دا خو مونږ انتهایی غټه غلطي کړې ده چې په یو عظیم شخصیت باندې یو عظیم بزرګ باندې مونږ د بد عملی تهمت او الزام لګولی دی. د دې بزرګ د صفایي او د برات دپاره خو دغېږي د 2 ورځو ماشوم صفایي بیان کړله نو دا خو واقعي چې مونږ نه غلطي شوې ده. د خلکو ته احساس وشو. وی بیا د دې جریج نه د بعضې خلکو تپوس کو چې دا ته په دې لار روان وي او خلکو لاسونه د پسې پړقول او خنداګانې کولې نو تا به کله خندل او کله به خفه شوې. دا ولې؟ وی خفه په دې شومه چې دا کم خلک را پسې
خاندي نو زه د دوی د خندا شم نو زه په خپل بی عزتۍ باندې خفه یم او وی دا تا به خندل ولې وی خندل مې پدې چې د الله قدرت ته حیران یم د مور خیره د خولې نه روته سمدستي را پسې لګېدلې ده او زه همغسې څنګه چې هغې ویلي دي چې د ډمو د خندا شي د ډمانو د خندا شوم نو ګوره د مور پلار دعا دام سمدستی لګیږي او د مور پلار خیرې نه ځان ساته دام سمدستی لګیږي الله پاک دې د هر چا د والدینو په دعاګانو کې حصہ وکړي او د مور پلار د نافرمانی نه دې ټول الله رب العالمین او ساتي مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین او دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.